ما او تعالی ژوند زندگی دا د رسول الله او د صحابه کرامو مخې ته پرته ده. کورونو کې به پریشانۍ نه راولو. نن په معمولي خبره باندې څومره کورنۍ روانې دي. بعضې ټایم خو به معمولي خبره به وي، نه به ښځه ګزاره کوي نه به سړی ګزاره کوي، او خبره دومره حد ته ورسوي چې د طلاقو معامله پکې راشي. د یو مولانا صاحب بیان مې اورېده، هغه د خندا بیان و. وایي کله چې ما یو کس واده وکړ، وایي ښځې ته وایي راځه فیصله کوو دواړه. څه فیصله کوو؟ ورته وایي خاوند ورته وایي چې کله انتهایي زه غوسه شم او تا ته پته ولګي چې دا خاوند مې غوسه دی، نو ما سره به خبره مه کوه. وایي ته چت ته خېږه. او چې کله ته غوسه شي، لکه انسان دی، چې کله ته غوسه شي نو به زه به تا سره خبرې نه کوم، زه به چت ته خېږم. نو تپوس ترې کوي څنګه وخت تېرېږي؟ وایي 15 کاله وشو زه په چت یم، ځکه ښه ځار به غوسئ. نو خبره یې دا کوله چې ګزاره به کوو یو بل سره، وخت به تېرو، که هغه ښځه ده، که هغه خاوند دی، که هغه پلار دی، که هغه زوی دی، که هغه ګاونډي دی. دا زندګي به هله تېرېږي چې موږ د یو بل د حقوقو خیال ساتو، نو هغه به زما خیال ساتي. که چېرې زه د مشر خیال نه ساتم، نو مشر به زما خیال نه ساتي. که چېرې مشر د کشر خیال نه ساتي، کشر به د مشر خیال نه ساتي. نو ژوند کې که خوشحالي غواړو، که په ژوند کې چین او سکون غواړو، نو مشران به د کشرانو خیال ساتي، کشران به د مشرانو خیال ساتي. معمولي خبرې شیطان انسان ته کوي، وردننه کوي چې یاره په کومه خبره باندې د دې دوو کسانو په منځ کې دا روانه راولم او دا خبره ولا ختمه کړم او دی جنګونه شروع کړي، دی جګړې شروع کړي. نو کوم مسله رالم ته سوچو که زه خو د الله پیغمبر څه ویلي دي، زه خو د الله بنده یم، د پیغمبر زندګي څنګه وه هغه خو معقول کړي دي. که تا ما ته هر څه وایي ما ته معاف کړی، ما ته معاف کړی. نو چې هغه وایي ما معاف کړی، نو هغه بل به دومره بې غیرته نه چې هغه وایي چې نه معافي نشته، اوس به ځار څه کوم. نو یو بل سره به ګزاره کوو. معمولي خبره موږ تاسو ګورو که نه، په څه باندې جنګونه دي، جګړې دي، او دا هر څه ګورئ حقیقت ته هم دا هر څه پاتې دي. په ځمکو جنګونه دي او په پیسو جنګونه دي او په هر څه په زړونو باندې. او موږ به وایو دا به موږ کوو، دا به زما یو، دا به زما یو، دا هر څه به زه حاصلومه، او پته ورته نه وي چې زما به پکې څه وي او که نه وي، زه به پکې څه وړمه که نه به وړمه. نو هر څه پې پاتې شي او څه وکړي ځان له خپل آخرت برباد کړي. خو ګزارش دا دی، کوشش به دې دا کوو خپل کورونه به په دین آبادو، چې کله زمونږ په منځ کې زمونږ په کور کې دین وي، نو بېدیني به زمونږ د کور نه بهر ځي. او چې کله زمونږ کې دین وي، نو بېدیني به خامخا رادننه کېږي. نو چې بېدیني رادننه کېږي، نو هغې سره به جنګونه او جګړې خامخا راځي. فیصله دا ده. نو که خوشحالي غواړو، کور کې چین او سکون غواړو، خپل ژوند کې آرام غواړو، د الله ارشاد دی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه. کم نارینا کم زنانا ایمان راړو، د ایمان نه وروسته ورسره نیک عمل وکړو، الله وی انعام به څه ورکومه. فلنحيينه حیاة طیبه، په ژوند کې به ورته داسې ژوند او زندګي نصیب کما چې ټینشن او پریشانۍ به ورته نه وي. غواړو دا چې زمونږ د ژوند کې پریشانۍ نه وي، ټینشنونه نه وي. د هغې دپاره پیسې ضروري نه دي، د هغې دپاره ځمکې ضروري نه دي، د هغې دپاره زامن ضروري نه دي. الله چې څه ویلي دي په هغې عمل وکړو، د هغې دپاره ایمان او عمل صالح ضروري دی. نو که چېرې موږ دا اختیار کړل، الله تعالی به زمونږ په ژوند او په کورونو کې خیر او برکت او راولي، پریشانۍ به ختموي. نن موږ او تاسو په پریشانه یو، د هغې مین وجه دا ده موږ د الله د دین نه لرې یو. ما او تا به زندګي او ژوند به داسې تېرو، د اخلاقو زندګي به تېرو. نن موږ او تاسو وګورو کورونه ډېر په ډېر روان پراته دي، هر کور کې مسلې پرتې دي، هر کور کې مسلې پرتې دي، او هر کس په ټینشن کې دی، او د ټینشن حل هم درته الله ښوولی دی چې دا حل دی په دې باندې چلېږه، ژوند به دې ټیک وي. پریشانۍ په هر کور کې وي، خو کله چې انسان د اخلاقو مظاهره کوي، په اخلاقو باندې زندګي او ژوند تېروي، او دغه رنګې ښځه د خاوند خیال ساتي، خاوند د ښځې خیال ساتي، مشر د کشر خیال ساتي، کشر د مشر خیال ساتي، ګاونډي د ګاونډي خیال ساتي، بیا به چل کم ځای راځي؟ بیا به نه راځي. خو کوم مسلې راځي نو هغه یې مین وجه دا وي چې د اخلاقو مظاهره نه کېږي، برداشت زمونږ نه ختم شوی دی. که هغه خاوند دی، د خاوند مزاج داسې جوړ شوی دی چې بس دا ښځه زما نوکره ده، دا ښځه زما نوکره ده، دا به کوي، دا به کوي، دا به کوي، دا به کوي، او کوی یې نه کړل
که یو مین سیکنډ لیټ شوه یا دا کار ونکړه یا دې غلطي وشوله بیا خاوند وایي ها ها ولې و داسې وکړ حالانکې د رسول الله ژوند او زندګي تا مخې ته پرته ده هغې ته وګوره